तो मेरा इज्जत है, कोई परवाह नहीं था अब्बू को। इसको मतलब वो करूँगा, कत्ल करूँगा। जी जी। मैंने पहले इनकार कर लिया कि नहीं, इस तरह नहीं करते, क्योंकि वो भी बेचारा उसका क्या। سلامونه احترامات قدرمنو په سوشل میډیا باندې مې یو ویډیو د مخې تېره شوه چې په هغې کې د واده یو پیغله چې د هغې خاوند قتل شوی دی هغه د انویسټیګیشن په دوران کې هغه ویډیو بیا مبینه طور پر ریلیز شوی د پولیسو طرف نه زما په خیال هغې دا اعتراف کوي چې زما د واده نه مخکې د ترور د زوی سره یا د ماما د زوی سره تعلق و کور والا به دې خبر و کله چې ما له دا رشته راله ما له دې نه انکار وکړو نو زما ولي صاحب ویل چې نه دی سره ما جبه کړې ده او ته به خامخا ته به دغلته رشته کوې ته به زه یې مجبوره کړم ما له دلته رشته وکړه خو نن د واده په ورځ باندې دغه زما زوړ چې چا سره تعلق و هغه راغلی دی او زما خاوند یې قتل کړی دی خو زموږ په تعلق باندې زما مور هم خبر وه زما پلار هم خبر و د هغې باوجود ما انکار وکړو او زما مور او پلار چېرې زما خبره ونه منله دا خبره چې کله په سوشل میډیا باندې دا ویډیو ډېره وایرل شوه نو په دې باندې بیا مختلفو خلکو خپلې نظریې خپل سوچ ورکاو د ټولو سوچ او د ټولو نظریې ته زه احترام ساتم خو په دې کې یو څو خبرې دا راغلې لکه د موبایل او د ټکنالوژي په استعمال باندې بیا کومې جنکۍ چې موبایل استعمالي په هغې باندې د هغې په کردار باندې خبرې کېږي زه به دا خبره وکړم چې دا موبایل او د میډیا دا د موجوده دور ضرورت دی موږ خپلې ماشومان د میډیا نه د موبایل نه د ټکنالوژۍ نه لرې نشو ساتلی خو موږ له پکار دی به حیثیت مشر چې هغې د ټکنالوژۍ په منفي او په مثبت استعمال باندې پوه کړو یو خبره ده بله خبره چې کومې ماشومانې کومې جنکۍ موبایل استعمالي نو دا خبره لازمي نه ده څنګه چې را خلک وي چې کومې ماشومانې موبایل استعمالي نو د هغې رور او پلار دی منټلي طور پر دې خبرې ته تیار وي چې د هغې سره هم دا کیدی شي او دا د موبایل د وجې د موجوده دور کې چې سم مسلې دي د هغې یو فیکټر یا یو وجه موبایل کیدی شي خو ټولې مسلې د موبایل او ټکنالوژي د وجې نه دي بل هغه مور او پلار کوم چې ما اوري هغې ته هم زما دا خواست دی چې کله په اوسني دور کې به 2023 چونکې ختمېدو دی 2024 شروع کېدو دی کله چې تاسو د ماشومې یا د ماشوم رشته کوئ او د هغې درته انکار وکړي نو بیا بلا وجه نیا بابا ته مې هم دا خواست دی دسبسته خواست مې دی ورته مور او پلار ته هم چې هغې په زور د خپلې انا او د خپل ضد ده و چې نه ما دلته خبره کړې ده او ته به دلته کوې او بل ځای به نه کوې دا د پښتو هغه زه به ووایم چې هغه یو هغه بد غونده کې شکل دی چې موږ خپلې خویندې لوڼه چې دی هغه موږ په سوره کې هم ورکړو په هغې باندې غلطي او قتل به رور وکړي په سوره کې به خور چې دی هغه موږ ورکړو او هغه بیا هلته د رور دپاره مصیبتونه چې دي برداشت کړي د خدای دپاره او دا خبر هم ده چې کله ستاسو یو بچی یا ستاسو لور تاسو ته یو ځای کې د رښتې نه انکار وکړي هغه خبر هم منئ او بل دا په هغې باندې دا شک مه کوئ خدا نه خواسته چې دا بدکرداره ده او د دې به خامخا ضروري او لازم دا ده چې بل څوک پرې خوښ او د بل څه سره به یې تعلق وي موږ له پکار دا دي چې موږ د ټکنالوژي سره سره د دې ماشومانو هلکانو مثبت او منفي استعمال ورته وښیو کوم ځای کې چې دی رشتې نه کول غواړي نو هلته موږ رشته ونه کړو او باید دا خبره چې موږ هغه خپل د زد او د انا او یو خبره په اخره کې دا وکړم اکثر زما ملګري دي داسې کېږي چې هغې یو ځای کې رشته کول نه غواړي نو په کور کې ورسره سوشل بایکاټ وشي مور ورسره هم خبرې نه کوي پلار ورسره هم نه کوي چېرته په هاسټلو کې نو هغې ته وي چې بس موږ درباندې سبق هم نه وي زموږ سره تعلق هم نشته زما بچی هم نه دا یو ایموشنل بلیک میلینګ دی او هغه ماشوم چې دی هغه بیا په دې باندې مجبور شي خو یو کال یا دوه په یو ټایم باندې ماشوم انکار کي نو مور پلار اگر چې خفه کېږي خو بیا وروستو د دې ماشومې یا د ماشوم لایف چې دی هغه په تھریټ کې هغه په خطر کې هغه به د مسلو نه بیا ډکي او زه به دا خبره هم دلته وکړم چې که په هغې ټایم باندې ماشوم انکار وکړي خو د هغه را روان لایف چې دی هغه سکې وري کله چې یو ماشوم انکار کی یا یو ماشوم انکار کی نو په زور هغه تاسو خپل زد او د انا په هغې کې مه راځئ او هغه تاسو په یو ځایګي کې واده کوئ مو ځکه که مخکې انکار وکړي نو هغه به دواړو ته به ښه ځای کې رشته میلاو شي خو که وروستو انکار کېږي یا مس انډرسټینډینګ وي یا رشته ختمول غواړي په طلاق باندې نو بیا دواړه کورنۍ چې دي یو بل ته د دښمنۍ او په یو بل پسې طرفګنۍ ته ودرېږي نو د هغې نه په معاشره کې نور هم بګاړ پیدا کېږي دا ماډرن وخت دی کله نو ماشومان چې انکار وکړي نو هغې ته بیا کم از کم په رشته کې او اسلام هم دا حق ورکړي چې په رشته کې هغې ته دا دومره اجازت ورکړی شي چې په کوم ځای کې منع کړي چې هغه هلته منع کړی شي او چې په کوم ځای کې هغه رشته کول غواړي د هغې هلته رشته وشي زما په خیال دا مسلې چې دی او د نننۍ ورځ چې ده انشاءالله دا بیا موږ نه یو امید ده چې دا خبرې به ستاسو خوښې شوي وي او ما له راکړي اجازت